जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। काका साहब लावल खपल नुमरा तो वही ब्याह वदा शिदा लकदी वाकई मारा किस्सा हुआ है। غلام محمد د کلی خټه کې مې کور دا ډېر زیاته وشو، ظلم وشو. دا غریب خو موږ ماشومان کور کې زانا د بیانونه اورو، د منځونه کلمات هر چا دا خی دا چې غلط کار نه کړی، نه چې دا بد خبر کړی دا اخر ګور دا خطر سو ګور دا چا دا ظلم ولې ظلم وکړ. الله دا بچی ته باغ چا دا ظلم کړی، د خدای د تباہ برباد کی. دا ظلم وکړ نو دا یو بزرګ د دین ستنوا د دین ګلونه دي چې د خو دین خوري دی امن خوري دی خو په نه راولي نه شر خوري. اخر ول موږ د عالمان مړ کېږي، ولې مړ کېږي؟ دا ظلم کېږي. د خدای او د عالمانو د پیغمبر صاحب وارثان دي، د دین ستنې دي، د موږ سر تاجونه دي، ولې دا مړ کېږي؟ او دا ډېر بزرګ سړی او ډېر ښه شخص و. زموږ کور کې بچي د ما سار کې اوري، ما بچو سار چای ونه زکه ټول ماشومان چای چغه چغه زړه ټول جوړه. دا زیاته وشو، دا ظلم وشول وسو. سره هغه نه سانه دا ګرځه ما زما خپل خپایم څنګه بده ډېر خپایم. لکه تاسو کوډی نه راغلی او جا کوډی خټک نه وځي. بس الله پاک دې ټول صبر ورکي. تاسو وې دې بارے خبردو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف دی چې موت العالم موت العالم، د عالم مرګ چې دا د عالم مرګ دی. واقعي موږ د خبرو کولو دغه نه لرو، زړونه هم جاړي، خو د دې حکومت نه زموږ دا مطالبه ده، د حکومت نه وخت نه دا مطالبه ده د ایجي صاحب نه، د ډي پي او صاحب نه، چې د شیخ صاحب قاتلان دي زر تر زر گرفتار کړي شي. ځکه چې 400 په تاریخ کې دا یو سیاح ترین دین دی، سیاح ترین ورځ ده. نو زموږ زړونه جاړي، خبرې نشو کولی. خو زموږ ایجي صاحب نه، د ډي پي او صاحب نه، د ډي سي صاحب نه دا درخواست دی چې د شیخ صاحب قاتلان دي زر تر زر گرفتار کړي شي او د قوم ترې مخامخ کړي شي.